انډو خوړلو څه فایدې دي چې جوش انډې یو سړی وخوري څنګه چې دا وخوري معدې ته به لاړ شي معده پې تیزاب راپرېږدي دا به هضمه شي وینې ته به لاړ شي وینې نه به ډایرکټ دماغو ته لاړ شي دماغ خاص قسم کیمیکل ریلیز کړي هغې ته وایي کیولین د کیولین دا کار دی چا نه چې خبره هېرېږي کیولین نیول کم وي کیولین دماغ تیزوي او خبره سړي ته بیا ښه یادېږي بیا هغې نه بعد آینه باندې اثر دا دی چې آینه کې ریجنریشن اف سیل کېږي سیل خراب شوي کم ډیمیج شوي یا چا ګولۍ ډېرې خوړلي آینې سیل یې خراب شوي یا ورته زیړی میړی وي نو ډایرکټ دا به واپس هغه خپل ځان جوړ کړي دریم نمبر چې دی په زړه باندې څه دغه دی د زړه باندې دا پیټي کوم چې پیدامنه چربي د کولیسټرول ګوډ کولیسټرول هغه سیوا کوي هغې سره زړه خپل کار ښه ټیک طریقې سره کوي نو دې د وجې نه بیډ کولیسټرول چاته چربي هغه هم کموي څلورم نمبر کې هډوکو باندې څه فایده د هډوکو کې دا دی چې د بون سټریټ کوي مطلب هډوکي مضبوطوي یو خاص قسم کیمیکل دی پکې امینو اسید هغې ته وایي پرولین او ګلایسین امینو اسید د ویټامین ډي پکې دی کوم چې کلوجن د چا چې جوړونو مسله وي هغه سیوا کوي او هغې د وجې نه سخوالی او درد غیبوي د هغې د جوړونو بل دا ده چې دا امیون سیل جوړوي مطلب هغه سیلونه کوم چې جراثیمو خلاف جنګ کوي هغه هم زیاتوي دی د وجې نه انسان باډي سیسټم ښه مضبوط وي چې جراثیمو خلاف کار وکړي د دې نه د سوا چې دی مسلو کې ډېر ښه کار دی مسل گروت نه څوک چې کلب کوي باډي جوړوي هغې دپاره مسلو گروت کې ډېر ښه کار کوي مسل ماس چې کوم دی هغه ورسره زیاتېږي ټول باډۍ باندې ښه اثر شته خو هغه بیماران چې د زړه مسله شوګر او پیټي لیور یعنې چربي آینه باندې وي نو هغوی د خپل ډاکټر څخه مشوره وکړي بیا د استعمال کړي دونه زیات انډې استعمالول کولیسټرول هم زیات سیوا کوي